زنانو باندې ړومبی حق د چا دی. دا اوس موږ ټولو ته علم نه دی خو منو خو نه. صحابو چې به خبره واورېده منلې به یې وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل وی په زنانو کې په زنانو باندې د ټونه له ړومبی حق چې دی زوجها هغه د خاوند دی. په زنانه ذات چې واده شي د ټولو نه ړومبی حق په هغې د خاوند دی. د پلار حق به وروستوي، د مور حق به وروستوي او د خاوند حق په مخ کې چې کله زنانه واده شي ړومبی حق به د خاوند په نارینهو باندې د ټولو نه ړومبی حق چې دی هغه د مور دی. په نارینهو کې حق ړومبی ګورئ د امام الانبیا ډېرې قیمتي خبرې دي که نه. ګوره ښځه به د خاوند اطاعت ړومبی کوي او خاوند به یې د مور اطاعت ړومبی کوي. نو که دا کور روان شو نو ماله جرم راکړه. نو ښځه څه کوي؟ ښځه د خپلې مور تابعداري کوي او خاوند یې د ښځې تابعداري کوي. نو دا کور به سم شي. امام الانبیا وایي ښځې باندې ړومبی حق د خاوند دی. د پلار او د مور نه د ښځې د خاوند حق مخکې دی او په خاوند باندې ړومبی حق د مور دی.